أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. موږ تاسو د الله تعالی په فضل او کرم سره د سورې نحل شپږ او یم آیت پورې الله موږ ته توفیق راکړی او الله تعالی دې مزید هم موږ تاسو ته آسان کړي او الله دې عمل کولو توفیق راکړي. مزید ورځې هم ډېرې کمې پاتې دي او سبق هم ډېر پاتې دی. زموږ خواهش دا و چې د من سپارې لګې تیزې ووایو، آخري دوه درې سپارې به لږ تفصیل سره ووایو. الله تعالی دې وکړي چې وخت ملاو شي او هغه وویلی شو. الله دې موږ تاسو ته اسانوالی پیدا وکړي. او درسونه موږ باندې ډېر شول. دا درسونه دي بیا هلته د باغناران کې دي. نن به هلته انشاءالله ماسخوتن درس وي زموږ د خلافت موضوع باندې. ډېره اهمه موضوع ده. تاسو ته هم دا درخواست کوي چې راشئ خامخا ماسخوتن په حکم 9 بجې جمع کېږي. تقریبا 10 و 10:15 پورې جمع ختمه شي. بیا 45 نه تر 1 غنټې پورې درس یې هغه جمع 8:30 ته تقریبا 10 بجې درس شروع کیږي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله او الله د پاره دی غیب السماوات پټ شیونه د اسمانونو والارض او د ځمکې وما امر او ندا امر معامله الساعه د قیامت الا مگر کلمح استرگو در رب پر رب دسترگو البصر استرگی کلمح د پړک ویل کیږي د سترګو د موږ کم سترګې رپو د دې فاصله هم لږه زیاته ده دنه هم کما لکه د دې سوره قیامه کې کوم خبره ده فاذا برق البصر د برق نه د پړک ویل کیږي یعنی دو اچانک براشي د قیامت. او یو خو هغه د قیامت هغه نشانات دي چې کوم په حدیثو کې ذکر کړی شوی دی. هغه مختلف نشانات دي. اکثر نشانات داغه نه پوره شي دي. بیا لسب کې هغه دي چې هغه په اخر وخت کې شي بیا په هغه کې مختصر دي. لکه مثلا اخیری کې ودان ورستر کا په بل طرف نه براو خيږي. دا هغه اخیری علامات دي چې هغه نه بعد بیا توبه نه قبليږي. خو دې نه مخ کې چې چا باندې مرګ راشي نو دا سړی قیامت ته برابر شو. نو دا مرګ راتل دا د سړی لپاره دا اقامت هغه قیامت ته دا شو لکه هغه ته ورسېدو او د مرګ هیڅ اندازه نه لګي. دومره اسانه سره په سترګو رب سره راشي او هوا او یا هغه اقرب ډیر نږدې د دینا صيغه تفصیل دا ډیر زیات نږدې دومره نږدې چې هغه نه نږدې بل شي نشي کېدای. نو دا لفظ په خپل د دې دلیل دی چې دا انتهایی نږدې دی. ځکه چې اقرب کې د الف هغه باندې چې داخل شي اسم باندې نو اسم تفضیل جوړ شي. اسم تفضیل چې جوړ شي مطلب دا چې دا هغه اسم دی چې دنه زیات نږدې یا بل شي نشي کېدای په نږدېوالي کې ډیرواله راشي انتهایی. ان الله بشکل تعالی علی کل شیء فهر یشی باندې قادر ده. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دو کسانو بسودا کړی وی
او کپڑا ودا چې غوړېدلی پرتای دبا کپڑا لا او چې تکړی نه چې قیامت به قائم شي همدا غلنګ یو سړی به د اوخي په لشلی بوي لاشلی بوي او دبا اغا لاسکلی نه چې قیامت به ور باندې قائم شي همدا غلنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی به حوض یا ټینکی یا د ابو غلوخه ډکړی د لپاره چې اوبتی وسکی دبا لا اوبس کلی نه چې قیامت به راشي او په همدې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی به نوړی داسې راغستی خله ته بوړي او دبا لا خله ته رسول نه چې قیامت به قائم شي یعنی دومره زر د قیامت او سوره انبیاء ابتدام دینه شروع شوه د اقتربت الساعه نږدې شوه د قیامت نږدې ده د انتاس تیارې وکي هغه د پاره والله اول تعالی اخرجکم راوستری تاسو من بطون امهاتکم دخیتو امهاتکم استاسو دمیندنا لا تعلمون چې تاسو نه پوهیدای په هغه وخت کې شیئا په هیڅ شي وجعل او جوړ کړل ان در کړل لکم تاسو ته السمع وغنا والابصار او سترګي والافئده او ذرنا دا درې شونه د علم ذریعہ ده او دا قران کریم کې بار بار راځي یو شی چې واورینو دماغ ته بزي یو شی چې وګورینو ور باندې پويږي او بیا دغه قبولیت لپاره زړه لعلکم شاید چې تاسو دې لپاره چې تاسو دواړه معنی صحیح دي عموما معنی په شاید باندې صحیح راځي شاید چې تاسو تشکرون شکریا ادا کړئ علم يروا آیا ندی کتیدلی دوی الی الطير مرغان ته مسخرات جگہ پابندی فی جو السماء په فضا د اسمان کې جو اسمان فضا مسمدهم لکیږي ماحول د زمکه نه برا اسمان نخکتا السماء د اسمان ان برا ما یمسکهن چې نراټینګي دوی ندی نیولی دوی الا مگر الله تعالی چانی ولیدي دوی چا دې طاقت ور کړې ده معمولی غونډه تنګه ته اواز اولو زوا دې واپس راوځي ځکه چې زمکه کې هغه طاقت دې واپس دراتلو او دا مرغان چا یې سر کړی دی پوری اواز سوره ملک آیت نمبر 19 تبارک الذی سورۃ کم ده باقی کې مونږ کرانګي موجود آیت نمبر 19 نمبر اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن اغه چا تاسو نه دي ګری د مرغانو ته چې هغه وسره بندي او کلاوي ما يمسكهن الا الرحمن ندي نیولي بلچا مگر رحمان بادشاہ نیولي تاسو هغه نه شکل نه خلې ان یقینا فی ذلک پدې کې لآیات نشانات دي لقوم اغه قوم د پاره یؤمنون چې وي ایمان لري ایمان راوړي والله اول تعالی جعل جوړ کړی دي لکم تاسو د پاره من بیوتکم تاسو د کوروننا سکنن زید اوسیدو وجعل نو تاسو ته جوړ کړی دي کور څومره آرام زید سکن کو آرام ته ویل کیږي اطمینان ته ویل کیږي دا الله سړي د پته لګي سړی بهر لاړ شي سفر باندې لاړ شي ستړی شي ستومن شي وغیرہ ارتمه تکلیف کی جوړ شي خو چې کور ته لاړ شي دا کور چې کم اطمینان د حاصلېږي دا بهر په ډیرو پیسو باندې یا په ډیرو وسایلو باندې هم نه حاصلېږي لکه څنګه چې تاسو په بعضي هوټلو باندې لیدلي هلته لیکلي غټ غټ چې ګر جیسا ماحول دا ګر جیسا ماحول کور نه علاوه بلاوي دی نشي ممکن نه ده او دا هغه ماحول پیدا کولو کوشش کړي چې خلک دې طرف ته توجه وکړي هغه ماحول هغه سکون هغه آرام چې انسان ته په کور کې ملاويږي د کور د دیوالونو سره مراد نه دي د کور هغه ماحول ستا بیبي مور پلار ورونه بچي دا بچی سره وګوري څومره اطمینان بنده ته حاصل شي دا چا ور کړی هغه سره مینا دا هغه لوبه دا هغه ټوکې ټکرې او هغه د بار تا کم سامان راوړي هغه څومره اطمینان دي دا هغه استقبال دي تاسو په کومه طریقې سره وکي استا کور ولا چې استقبال وکي همدغه رنګ نور خوشحال شي خلک ته خوشحال شي ته هغه ته خوشحال شي دا ټول د اطمینان ذریعہ ده او دا د جناورو په شان د ژوندۍ نه ده چې بس خوراک کا نه الله فرمایي دا ما تاسو ته نه لیکلي داسي او که زمونږ د بچی پیدا کېدو همدغه رنګي سیستم ویل څنګه د جناورو ده یا دغه رنګي بلې طریقه وي موږ ته بدا اطمینان حاصل نه وي بیا سکنن وجعل او جوړ کړی دي لکم تاسو لپاره من جلود الانعام من جلود جلد سرمن ته ویل کی د سرمنو د څارونه ساروی چوپای یا عام جناور بیوتن کورونه اغه نه تاسو کورونه نه جوړوي لکه مخکې خو خالص خیمه وي همدغه به استعمال دل وسم دا غي بهترین سیستم دیمګه لکه د خیمو لکه موږ چکرو ته چیزو یا سیل ته سړی لاړ شي اسید دا کوم چې د خلک کاروانونه کوي د غیر لپاره د کورونو ذریعہ نو دینه علاوه هغه چې کوم لیدر دی کوم چې پستک دی هغه استعمالي هغه اوسم استعمالي په کورونو کې باقاعده هغه د زینت ذریعہ همي او هغه د مضبوطیالي ذریعہ همي هغه
تستخفونها چې تاسو په سپک مومي خفیف نه ده چې تاسو هغه تاسو ته اسانواله پیدا کړئ ځکه چې دیوالونه خو نشي ګرځولای نو الله تعالی تاسو د خمیر په صورت کې روح کور اسانه سره وړه یا کوم ځای کې اچانک اقامت کوي هغه ځکه تاسو لپاره ژوندې کور ده دا چا وکړل دا چا تاسو تکل درکړو چا د دې پیدایش وکړو تاسو یوم ذعنکم پس ورځ د سفر د تاسو و یوم او باغورت اقامتکم چې تاسو اقامت کوئ اني پاتې کېدو د تاسو ومن اصوافها او د دې وړیونه اصواف صوف جمع ده دا د ګډي بيزي د دې وړو ته ویل کی لکه موږ تاسو د افغانستان خلک خاص کر لیچی تیجنه جوړای او بهترینه قلینه د ګرمي خو بهترینه هم ده د آرام لپاره هم ډېر بهترین ده او قیمتي شی هم ډېر زیات او بارها وبر دا د اوخه وړو ته ویل کی هغه نو هم د کرنګي کالینی یا هم د کرنګي دا افغانستان خلک د ګیلمونه چې ورته وایي ګیلم هغه ټاټونه چې هغه د قالین نه ډېر زیات مضبوطي اگر که خوبصورتي د قالین مقابله کې هغه کې کم وي او دا کرنګي کالینو کې هم نن سوا چې کم تارونه دي واشعارها او اختد اغه وخته دا د ګډي د بيزي دغه وخته دا تاسو استعمالوي اساسا سامان یا کورونا یا د هر هغه شی ته تاسو استعمالوي دا تاسو لپاره ذریعہ ده تاسو لپاره ذریعہ ده د سامانونو د کورونو یا نور تاسو د خایس او تاسو ضرورتونه ومتاعا او فائدہ دا الہی تر یو وخت پوری والله اولا تعالی جعل جوړ کړی دا لکم تاسو لپاره مما دا غشینا خلقا چې پیدا کړل ظلالن سوري تاسو لپاره څومره لوی نعمت ده تاسو دین ورکه چې راشي تاسو د بهر سوري ته ولې ودرېږئ دا په وخت کې څومره لوی نعمت ده یا نور په لارو کې یا په بلځي کې مزل کې یا کم ځایونو کې زمونږ دا روډ چې جوړ شوی دی موټروي دا بهترین روډ دی او خسته روډ دی الله تعالی ډېر لوی نعمت کړی دی خو په دې کې سوري سیستم نشته او دا هغه چا ته پته لګي چې څوک د باندې زیرا یا سفر کوي څومره لوی تکلیف دی خبره ده او هغه روډونه چې باغې کې د سورو تنظیم دی او یا باقاعده کړی دی د ونو ذریعہ سره الله تاسو پته لګي یا کم چا چې پیدل مزل کړي په جهادونو کې یا نور هغه د پر اندازه لګي دا څومره لوی نعمت دی الله تعالی یا دا اوس د ګرمي کې تاسو اندازه ولګوي دي وجعل او جوړ کړی دي لکم تاسو لپاره من الجبال دغرنا اکنانن غارنا سمته په جنگ کې jihad کې یا نور د بچاو لپاره الله تعالی تنظیم کړی دی وجعل او جوړ کړی دي لکم تاسو لپاره سرابیلا جامع کپڑے تقیکم چې بچ کی تاسو الحرد ګرمینا تاسو ګرمي نه موږ د کوم چې کپڑے دي وغیرہ وسرابیلا او کپڑے تقیکم چې بچ کی تاسو باسکم د جنگ نه جنگ د پاره مکه بس غری بوي دا خو دا ټوپۍ بوا خو چې کوم د جنگ د پاره استعمالي غونن سبا دا مزید زیات شي دي داس جیکټونه دي داس آلات دي چې الله پیدا کړی دي او موږ الله تعالی اکړ را کړی دا غزرای وسایل الله پیدا کړی دي چې موږ د خپل سامان بچاو کوو غي ذریعہ سره کذالک هم دا غرنګي یتم اغفر کوي نعمته خپل نعمت علیکم پتا سبحانه لعلکم دې لپاره چې تاسو یا شاید چې تاسو تسلیمون مسلمانان شي تابع شي حکم مانی د الله تعالی فإن بس کچره تولوا دوی مخواړی فإنما بدبشک خبره ده د بلنه ده علیک پتا باندې البلاغ رسول دی تبلیغ کول دی پویول دی د اغی المبین خارا واضح طریقې سره پخې طریقې سره يعرفون دوی پی جنی پوهیږي نعمت الله بنعمت الله تعالی ثم بیا ينكرونها دوی انکار کوي د اغینا مخړی د اغینا واکثرهم او اکثر د دوینا الکافرون اغا ناشکر دي انکار کوي خاص معنی بنا شکری د دې کې مراد وای ازکه چې پیدا خو اټوله خلی مسلمان دی او کافر دی او مشرک دی او هر یو ګناګار دی دا کوم شونه د دنیا کې چې د استعمالي د دې لپاره چا پیدا کړی الله پیدا کړی هغه باوجود الله عبادت نه کوي نو شکر نه ده نور څه دي ويوم او باغورتي نبعثو چې موږ براباسو من كل امه د هر یو امتنا شهیدا یو غوا ثم بیا لا یؤذنو اجازه نشي ورکوله للذین او خلقتا کفروا چې کفر کړی وي ولا هم او نه بدوي یستعتبون د دوی عذر به قبل ولې شي یا نه بد دوی توبه قبل ولې شي هغه وخت به توبه نه قبليږي هغه وخت به حالت ختم شي او د شهید معنی مې تاسو ته شهادت بار بار کړی دا هغه شهادت ته چې دنیا کې په موږ باندې لازم دی او فرض دی چې موږ به دا شهادت خلکو ته ورسو دا الله تعالی د یووالي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او د قرآن کریم د صداقت دا به خلکو ته بیان کوو او هغه خلک ومني کو نه مني قیامت کې به باغی باندې به موږ گواہی کوو چې ما دا خبره دې ته رسولې و او دې منلې نه و
نو ستاسو گواہی ثابت شي او کني رسولي نو داغه په سزا کې او بیا الله دې موږ معاف کړي، موږ به هم شریک بیا. واذا اوهر کلا را الذين را چې وګوري الذين اغه خلق اغه کسان ظلمو چې ظلم کړو العذاب عذاب فلا يخففوا نکم بنکړل شي عنهم داغوینا ولا هم او نه باغویتا ينذرون مهلت ورکړل شي. لفظي معنا د مهلت ده او د دې معنا حقیقت کې چوټي ده، یعنی په دې عذاب کې بدی ته وقفه نه وي چې نن چوټي ده او نن خیر دې آرام کوي دا ورته پکې یا منټ پکې یا یو سکند پکې، نه نه دا به مسلسل وي. الله دې موږ تاسو بچ کړي دي. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ او هر کله چې وګوري الَّذِينَ اغه کسان اشرکو چې هغه شرک کړو شرکاهم شریکان خپل د شرکاهم معبودان خپل د چا چې شرک کړي شوی وو هغه وګوري هغه کسان چې چا شرک کړي وو، یعنی د مشرکین به خپل هغه کسان وګوري. قالو ندوی به وای ربنا اے رب زمونږه د کوم کسانو چې د دنیا کې شرک کړو ها اولئ امدا اغه خلق دي شرکاؤنا چې زمونږه شریکانو الذين اغه شریکان زمونږه كنا چې وبونږه ندعو چې مونږه برابلل مونږه به دعاګانې غوښته امداد به غوښته आवाज به ورته کو من دونک سوا دستانا فالقوا بس دوی به واپس کی یعنی دوی به ورته وسوای د مشرانو خبره چا چې شرک کړي شوی وی دوی الیهم دوی ته القول خبره انکم بشکتا سو لکاذبون دروغجن یی تاسو دروغ وای دی به خالص د دې هغه عبادت نه منکر شي ځکه چې خبر نه دی ایدا څه پته ده چې زما په قبر باندې څه کوي یا ما نه دې څه غواړي یا ما د پاره یا چغي وایي یا ما په امداد کې راغواړي، نو هغه به وایي تاسو دروغ وایي تاسو موږ عبادت کړه او حقیقت هم ده چې هغه به خبر کیم الله تعالی ده دینا غلا نه بعید نه چې الله خبر کی، نو چې الله خبر کی نو عبادت خو حقیقت کې هغه نه ده شوی، حقیقت کې خو عبادت د شیطان شوی ده، دا خو د شیطان خبره دی منل ده، شیطان خبره منل ده کار کړي. والقوا او دی په پیش کی ال الله الا تعالی یوم اذن بدغ ورذی السلام فرمان برداری اطاعت تابعداری دی بوئی چې الله بس موږ واستابدار یو مستقبل منو وضل او رب بشیدوینا عنهم داغوینا ما هغه کانو چې او یفترون چې ځان نه جوړول افتراء دروغ تړل ته ویل کی الذين اغكسان كفروا جغي كفر کړو وصدوا او من اکلل عن سبيل الله الله دلارنا زدناهم منغ بزيات کو اغيتا عذابا عذاب فوق العذاب عذاب دبر بل عذاب الله دې موږ بچ کی بما كانوا بسبب د دې چې هغه یفسدون چې فساد کو دغه چې یو خپل انکار وکړو او یو د بل چا د پرم دغه د رکاوټ پایس جوړ شوی دی، نو عذاب غیر پر د چندي دا بل سزا به هم او دا تفصیل تاسو اوریدل دي من یشفع شفاعت انت شفاعت وکړو شفاعت حسنه خ هغه د پر به د اجر ملوي، تا چاته دعوت ورکړل هغه مسلمان شو قران ته راغلو دعوت قبول کو استاد عمل د وجنه استاد دعوت د وجنه یو عمل خولې ونکړو استاد هغه کې برابر حصہ او هغه په عمل کې به کمه نه راځي، خو کته چاته ذریعہ جوړ شوی د بدای نو هغه به سزا ته هم ملایي ګورست راځي. آیتونو کې یو عجیب خبره راځي ډېر خطرناک باندې سورې نحل کې ويوم او باغورد نبعثو چې موږ به را پاسو را پورته وکړو فی کل امه په هر یو امت کې شهیدن یو گواه علیهم په امغی باندې ومن انفسهم دا غید خپل ځانونو وجئنا او موږ براولو بکاتا شهیدن گواه علیها اولئ په دې خلق باندې ونزلنا او موږ نازل کړل دی علیک پتا باندې الکتاب دا قران تبیانا د پاره د بیان اولو یا د پاره د وضاحت یا د پاره د کلاولو د ټولو خبرو لكل شیء د هر یو شی د پاره تبیانا لكل شیء په دې قران کریم کې د هر شی بیان شته دی، یعنی کومه وایو کنه چې دا کار ما ته پیښ دا معاملہ دا شته نو دا زمونږ عقل کې کمه ده چې باغې نه پویو او د دې په ډېر لوی تفصیل دی او موږ تاسو ویلي تفصیل وخت کمی یو حکیم لیکل کړی یو حکیم هغه وایي چې دا حکمت چې کومه ده د وایي جوړومه دا ټول چې د قران کریم نه راخلمه او بیا مثال ورکړی دی چې دا چې کوم قوام جوړومه دا هم د قران کریم نه د سوره فرقان نه راخلمه او په دې باندې په دلیل سره خبره کړو دلیل سره یو شی به ثابت کړی چې دا آیتونه کې دا خبره ده په دې بنیاد باندې ماته الله تعالی د دې څخه خبره خودلې ده وغیرہ وغیرہ، یعنی څومره موږ پویګو دا زموږ د پوی باندې منحصره ده. لکه مثلا الله موږ د شاهد مبارک خبر وکړه اوس باقی تحقیق زموږ کار دی،
داغه تحقیق کو کار کو چې څه کې فائدہ ده څومره فائدہ ده څومره مقدار فائدہ ده او دا غره کې نور د هر شي د پاره وهدن او هدایت ته ورحمتن او رحمت ته وبشرا او زیره ده للمسلمین مسلمانانو د پاره ان الله بشکل تعالی دا آیت مونږه تاسو په عالمان په جمعې خطبو کې خامخوي او دا عمر بن عبد العزيز په وخت کې دا په خطبه کې هغه شامل کړو یعنی دا څنګه دا چې کنه دینه بغیر خطبه نه کیږي خطبه خو په حقیقت کې تقریر دي دواړه تقریرونه دي د نصیحت لپاره په بدقسمتي دا زمونږ چې په عربي باندې نه پويګو نو هغه لپاره مونږه بس هغه یو رټا یو شی زدکو نو موږ رټا بیا په هر جمعه کې وایو هغه څوک چې وایي شاید الله دې موږ ته معافي وکړي باغی پويږي اور باندې کنه پويږي عام خلک خیر بار لغه د کاغذ نه کتاب نه وایي حکم چې عالمان دې قرباني پويږي الحمدلله نو موږ رټا مونږ ولګو نو رټا لګول خو بس خیر دی هغه مونږ شي هغه سره د چې دغه عربي کې بیان ضروری دی خو په حقیقت کې دا باقاعده د دعوت او د نصيحت او د وعظ لپاره یو موقع چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلق راتل او هغه ته بیان کو او هغه بیان کې به خاص خبره هغه د تقوا کوله او د قران کریم هغه درې آیتونه به هغه په خطبه کې شریک کړو یو د سوره احزاب او د سوره آل عمران او د سوره بقره چې خلکو تاسو تقوا اختیار کړئ د الله نه ویریږي او دغه احساس به ورکو په هغه خطبه کې او بیا د دې آیت د جامعیت په بنیاد باندې په دې کې دومره بهترین نظام د زندگی لپاره دغه د وجنه عمر بن عبد العزيز دا هم په خطبه کې شروع کو او خطبه کم نه کم هم ویل شي یو سړی تقریر وکي نو بیا په کار چې خطبه ډېره مختصر وایي ځکه چې خلک هم تنګي خلک پويږي نه پويږي نه غریبان خو ناس کی بسره باغ او رضو د پاره پويږي باغی باندې نه په کار د چې کم اس کم دی بیا ویل شي ستاسو کوم تقریر وکړو بس هغه غیر لپاره د الله تعالی سره جوړ کړي نصيحت او د پنده قصو او عمر عثمان رضی الله تعالی عنہ یو واری پاتې دو او صرف هغه فرمایل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا کېناستو او بیا پاتې دو الحمد لله بیا سبحان الله او بیا کېناستو او بیا منځو مختصر ترين همدا غنګي د قران کریم آیت وای هغه ترجمه وکا یا داسې آسان وای چې خلک قرباني کوي شي او دې آیت باندې یا کم هغه دوا شیونه دا ماته همیشه خواهش وي چې الله تعالی داسې تقریر مکمل او کی چې خلک په دې باندې کوي کې په دې کې دوا ډېر بهترین څومره صفات یو کړل شي چې کوم به راځم دي زموږ په خطبو کې او څومره چې هغه بهترین دي هم دومره بدقسمتي ده چې موږ په هغه باندې کوي ګونه یو حدیث ته د بخاری شریف باندې چې انما الاعمال بالنیات والعمل دار مدار په نیت باندې او سړی ته باغه ملاویږي چې کوم اراده یې کړی وي چې هجرت کړی وي د خدای لپاره الله باغه ورکی وغیرہ وغیرہ او بیا الله تعالی د بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدعت خبره کړی دا چې هر بدعت گمراهی ده او هر گمراهی به جهنم ته ځي د دې احادیث باندې موږ اول پوی نه یو کپوی بیا په دې باندې عمل کوو او مغه چې کومه بیان کوو او مغه بدعت هم کوو مغه ځکه کوو عمل دقیق کوو پکاره چې بده موږ پویم شو د خلکو ته موږ خایو بار بیا چې هغه بیا په جمعې خطبه کې هغه واوري نو چې واوري کم از کم دا احساس ورته کیږي چې بدعت څومره لوی ګناه ده الله تعالی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدعت گمراهی ده او هر گمراهی به جهنم ته ځي او بدعت څه شي دي هر هغه عمل چې د نیکۍ په بنیاد کوي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم کړي نوی دا بدعت بیا واوري هر هغه عمل چې د نیکۍ په بنیاد کوي هغه کې نیکی غاڼه او پیغمبر علی السلام کړي نبی او ته کوي د ثواب لپاره بس دا بدعت ده او په دې هغه یعنی ته خو غټي ثواب خدا په حقیقت کې لکه څنګه چې په شرک الله خپکیږي ځکه چې دا الله مناسب موږ دغه چهره نشو بیانولای دا د الله دا نظام کې بګاړ پیدا کوي دا شرک داغه چهره ورانه دغه نظام ورانه اومدارنګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په چهري او باغی ژوندۍ کې بګاړ دا بدعت پیدا کوي نو الله چې ورانه الله به خپکیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسیم رسول الله تعالی به خپکیږي ځکه شدیده ګناه ده او دا آیت چې کوم ده په دې کې زمونږ د انساني معاشره لپاره درې اصول الله خودلی دي کچېری ان تاسو د دې تجربه وکړي او زده کوي او کم از کم کورونو کې راولې دا نظام دا درې خبره تاسو کورونو کې به د معاشره هغه مشکل نه پیدا کیږي او بیا که په محله کې راغلو بیا که په قوم کې راغلو نو بیا هغه ډېر د خوش قسمتي خبره ده هغه ده ان الله بشکل تعالی یامر حکم کوي بالعدل عدل انصاف عدل لفظي معنی برابر والے الله تاسو ته انصاف حکم کوي دا موږ تاسو باندې چې د طالب په نوم باندې کم کیفیت راغلو خو یا بدو دا بیل بحث ده د دې وجه څه ده یعنی ولی راغلل ولی خلکو هغه ته استقبال ویلي بیا هغه کې نور خلک نه وتل بهر حال خدا ولی داسي وشول
د دې اصل او بنیادی وجه دا ده چې د عوامو ته یا د خلکو ته انصاف نه ملایي او هغه یو بل تو طاقت ته په انتظار کې دي چې داس یو طاقت پیدا وشي چې هغه زموږ خبره واوري هغه زموږ فریاد راشي وکي هغه موږ د خپل حق راکړي او دا خبره زموږ په پاکستان کې او په افغانستان کې د ختم شوی ده انصاف نه ملایي انصاف نشته دا د حق نه ملایي عدل نشته په دې بنیاد باندې ان دا خو خده چې حالات داسې پیدا وشو چې داسې خلک پیدا وشول کني کدی مقابله کې روس راغلي وي او کړیم دیم داسې د افغانان په دې باندې گواهی د مشران چې جهاد کې ساغسته ده هغه په دې گواهی چې خلکو بچي غواړي چې الله روس راولي اته وجوولي هغه د بے انصافینه تنشیو راغی بے انصافینه تنشیو او دا بے انصافی په معاشره کې د بل هغه قوت ته چغه وهي شغه قوت په معاشره کې به فساد پیدا کوي دا به ټول مرداسي کیږي او کدا پیدا وشي واري به معاشره کې انصاف راشي نو معاشره کې به امن راشي امن د پاره انصاف ضروری دی انصاف ضروری دی کاغه کور کې دی کاغه محله کې دی کاغه نظام کې دی کاغه استا په دنیا کې هر شي سره تعلق ته باغی کې دی بالعدل الانصاف والاحسان احسان خګړه کول یو هغه چې تمام په حق ته غراک یو هغه چې تمام سره معاملې وکړي د خګړې اضافي خګړې زه چې تا ته لار در کوم چې ته مخ کې شه تا ته زید در کوم چې تکینا تا ته سورې در کوم چې تکینا تکیا در کوم تکینا خو خوراک در کوم تا ته هر شي کې تا ته د تبلیغ ولادت اکرام نوم ورکړل او هغه چې دا نو هغه سره تا نه خپکی دی چې دا ممکن نه جواب خپي او استاد څومره شکرګزاري اذر استاد څومره بهترین تعلقي دې ذریعہ سره څومره په دې معاشره کې مینه او محبت براشي څومره به د معاشره خوګوي په دې بنیاد باندې زتا دوایم او ته ما دوای وغیرہ وغیرہ دا د علومو تفصیل ده احسان معامله د حق ادا کولونه د احسان معامله دا دویم شي چې کله معاشره کې راشي الله دې راولي دا دریم ذل و ایتاء ذل قربا او خل امداد کول په خپل خپلوانو سره دا د معاشره دریم یو اهم شی ده چې کله خپلوانو سره خط تعلق وي هغه ته حق ادا کول وي استاد کور معاشره اندرون کې برابر وي استاد خدای او د خاوند تعلق استاد بچو او د پلار تعلق بیا استاد د کزن او غیره د دې تعلق نو دا یو بهترین خاندانی نظام چې ده دا وستا په معاشره کې به کله کور کې تا جګړه کړي ته سحر په مانځ پويږي بیا یا ته په دعوت پويږي یا ته په کاروبار پويږي تا کور کې معمولی وته پریشانی ولې نه استاد ټول هر شی بستا خرابې دا هر شی به تاسو خراب وي او چې کله د دې حقونو برابر شي او ټول حقونه زنانه او ته سړو ته وغیرہ وغیرہ نو بیا د بهترینه معاشره دي دا درې شیونه د معاشره د بهترین لپاره الله تعالی یو بهترین شی موږ ته خدای الله دې متاسو کراولي الله دې متاسو کراولي وينهى عن الفحشاء او منع کوي خلق د بدو کارونو والمنکر او د بدینا والبغي او د ظلمنا دا شیونه په خپل ځکه ضروری دي خو ما په تاسو د ابتدایي درې د معاشره لپاره خدل اوس کده دې درونه بعد د درې ور پسې نور یعنی دې ته دویم حیثیت ملاوي شي دا لون بنره والی به دې ته دویم ورکی نو دا په دوی سو کې تاسو تقسیم کړئ وخه کمی مو دوی سو کې به تقسیم کړئ دا اول به تاسو باندې قائم شي دا اولنی درې شیونه لکه ما ځان جوړ کو ما ځان سره بچي و غیره محله کله دام جوړ کو اوس به څه کو اوس د دې خبره دعوت د خپل ځان نه بعد نور ته ورسوه دا معاشره نور خلقو ته نمونه جوړه کا او هغه خلقو ته د بدی لپاره د رکاوټ ذریعہ جوړه شه هغه خلقو ته د خپل عمل او خاجګور موږ دومره بهتر نظام دی دومره خيو تم داسې کوا دا بدی مکوا دا بدی مکوا نو استاد هغه معاشره کې بل دلته خو اساسه بهترین نظامی بلکې د لپاره به هم دا نظام نه پیدا نو دا دوا او بدی کې دا درې جزونه دا زموږ د معاشره لپاره بهترین سبق دی الله دې موږ په دې باندې کوی کی یعظکم نصیحت کوي تاسو ته لعلکم دې لپاره چې تاسو تذکروا نصیحت قبول کړئ واوفوا برکه بیعهد الله وعده الله تعالی اذا هر کلا تم چې تاسو وعده وکي کلم چې وعده وکي تاسو ولا تنقضوا الايمان او متوي قسمونه ډېر اهم آیتونه دي د 91 نه تقریبا 95 او 100 پورې پدیم لفظان کوئی کې توجه سره واوري معنی کی خبره پرته دا ضروری نه خبره کومه مما توي قسمونه بعد توکیدها ورستو د مضبوطوالی د اغنا په قولو د اغنا تاکیدم کړي وی گواہی م کړي وی وغیرہ به مما توي وقد پتا کی سرا جعلتم جوړ کړي تاسو الله تعالی علیکم بقول ځانونو باندې کفیلا ذمہوار ضامن یعنی تا چې کله قسم خورو الله دې کړی نو دې مطلب دا چې تا الله په غوښنه گواه کړی
دا قسم مراد هی د الله گواهی ده. نو الله چې تا یو لري ضامن جوړ کو نو هغه به د خپل ضمانت پوښتنه کولی شي. هغه د خپل په ضمانت بیا بدل اغستل لکه زه تاسو سره معامله کوم او دې پکې ذمہوار کما نو دا ذمہوار کوم ځکه چې موږ کې هر څوک زیاته کمی وو چې به پوښتنه کولی شي. نو الله داسې پوښتنه کوونکی دی چې هغه به د خپل خبره پوښتنه کولی شي او دا هغه حق هم اغستل شي. نو تاسو ماته وایي ان الله بشکل تعالی يعلم بهيږي ما بغشن باندې تفعلون چې تاسو کوي ولا تكونوا تاسو مکیږي کلذي پشان د اغه زنانا نقضت چې اغه اوس پردلا غزلها اغه سپنسي مکه ومغه لدی تاسو مشرانو بلیدي دا کومه دا وړي می چټولې کی او هغه وړي نه بیوتار جوړاو او هغه تاسو لپاره به شی او داسې بس برکلو هغه ته ډېر مهنت غواړي ډېر خواري غواړي او ډېر مضبوط پړې جوړیږي دا غنه ډېر مضبوط پړې جوړیږي. نو داسې مکه وایي چې په خپل لاس دومره خواري وکي پړې جوړ کړي او مقام بیا کټ کړي دا غدي معنی ده. او دا په مکه کې داسې ولی ونی خدای موجوده هم و چې هغه به همدغه کار کوو اول به په جوړ کوم ځای او مقام به ټوکړي کو یا د ماشومان لوبو په شان دي سحر نه کور جوړ کو مقام چې کور دځي بیا پکې لته اوه اورانی کا نو الله وایي داسې مکه وایي من بعد قوت ورسد مضبوط والینا انکا تھا ټوکړي تتخذون تاسجلوی ایمانکم خپل قسمنا دخلم بینکم زب دپارا ذریعہ خپل منځکی د ننوتلو بل په معاملو کې دخل اندازی کولو د بل حق وهلو د بل چا باندې خپل ځان برکولو یعنی په ګټه مکوې په قسمونو خلاصې دار ان تکو دا شی امه یوړلا هيا چې اغا غالب وي من امه د بلې ډلنا او دا زمونږ د سیاسي نظام او دا زمونږ د حکومت څومره چې زمونږ د کاروبارونه یا زمونږ د نور نظامونه دي هغه په دې آیت کې په معنی او د دې آیت په مطلب باندې الله تعالی دې موږ تاسو پوي کی ان تاسو خپل قسم د الله نوم د بل چا په بنیاد باندې چې کني تاسو زوروري او هغه معاهده چې تا کړی دي د خپل زمرته بنیاد باندې هغه ماتوما موږ چې خلکو سره وادي وکړو چې دا بکو چې کله وزارت او حکومت ملاو شي موږ سکو امدارنګي سودا کړی دا په ډله پیراغله سودا ماته کړه د زور ورته د وجنه یا هر هغه شی چې د زور ورته په بنیاد باندې مات کړل شي غالب کړل شي او هغه قسم چې خورلې وي او ورستو د هغه طاقت دراتلونه د طاقت په بنیاد باندې هغه به نه منلې لکه ډېر مثالونه دي کنه وخت مختصر دی الله دې معافي وکړي موږ چې کله خزي چانه غوړ بیا څه وایي وای سبا په دوی ورځې به تا کرا ناستوي او غم مکوا او داسې به خوشاله وي او ټول نه ډېر قسمونه هغه خواخي خوري دا لکه غمور خوري چې دا خو زما داسې خوخه دا او دا زما داسې به کومه دا به زما او چې کله لاړ شي نو ټول نه ډېره جګړه ورسره مغه کوي او په مصیبت دا وخت یې ما په دوی جنجال دی دا غته اشاره اول د قسمونه خورل او بیا ورسره له داسې کوي یا هغه ته غالب شي تا ته هغه بچی راغله او ته اوس ته ذمہوار راغی تی ذمہواری او ته د هغه مالک یو قسم ستاسو غته چې څه پکای تاسو څه پکای نو بیا چې دنیا څه بدی د باغی کې راشي بیا او چې کله نو راغلی نو وخت ته محتاج وي نو وخت د قسمونو خورل نو دای بهترین مصداق دی همدارنګه زموږ سیاسي همدارنګه نور معاملات چې ته ځان خای چې صدا سکوما او چې غالب شي به پریدي نو دا سم کوي الله وی الله نو واخلي الله نو باندې اول سوالونه وکيو بیا دغه الله نو بیا په دې بل طریقې استعمالای انما بشک خبر ادا بلن دا یبلوکم ازمائش کی بتاسو سوق الله ولا تعالی به بده سرا ولا يبينن او قام خبر کی لكم تاسو یوم القیامت بورد قیامت باندې ما ها کنتم چې وای تاسو فيه باغی کی تختلفون چې اختلاف ومکو ان تاسو کومه د جګړه روانه و د دنیا کې کغه د خرچه و د کور و د خواخې د انګور و د زوی او د پلار و وغیرہ ها تر نظامونو پورې و الله وای تا خو زمانم او هغه نو بتا ته بیا په قیامت کې د باعث د شرمندگی جوړ شي ځکه چې فیصله والو کی چې په حق باندې سوکو ولو شاء الله کچر خو خوید الله تعالی لجعلکم نکړي به تاسو امه واحده دل یو امت به جوړ کړي وای ولکن یذل گمراه کوي الله تعالی من اغسو یشاء او چې غواړي ويهدي او غلار خي من اغچا یشاء او چې هغه غواړي ولا تسالن او خامخ تپوس کیږي تاسو نه عمد اعمالون بارکی کنتم چې وای تاسو تعملون چې عمل بمکو ولا تتخذوا دا اوس بل رحمت منی سي تاسو مجوړوي تاسو
ايمانکم خپل قسمونه دخلم بینکم د پاره د دخل ور کولو په خپل منځ کې دخل اندازي کول د قسم ذریعہ جوړوي مکوي داسې فتزل دړه رحم دې ګورې دې د ځان کوی کوي فتزل او بخويږي قدم بعد ورستو ثبوتها د مضبوطوالي د قدمنا وتذوقوا او بتکي تاسو السوء هغه مصیبت بدی سزا بما په سبب د هغه صددتم چې تاسو به باندې کول عن سبیل الله د الله د لارنا دا لفظي معنی اوس مطلب دا ده چې دا سکار اونکی جستا هغه کار بل چا د پاره سبب د نافرمانی جوړ شي سبب د واپس د اسلام نه راګرځیدو جوړ شي او د دې تاسو ته یو مثال درکوم بس ټول خبر ان شاء الله غیر تروازی کیږي چرته دا تبلیغ ولا غریبان سي مهنت کوي دې تللی دي چرته امریکا ته ال یو کس مسلمان شوی دی چې هغه راغلی دی ورسره پاکستان ته او بیا راغلی دی چرته لاهور ته بهرال بیا هغه د کی چې کله جمعه ته نوتل هغه نه راوتی دي نو هغه ټول ارچا ځان سره سپلای راغسته نو چې سپلای راغسته دي ورته دا ولې شرط وړي وای دا باد څنګه نګدو چې دا خلک راضي او دا اغلا کوي وای دا مسلمانان دي ټول وای دا ټول مسلمانان دي نو حیران شو دنه لاړو او سپلای د نور خلکو سره کی خو دي بیا چې راوتل بار تګه دی او بغواړي او بنشته د جمعات کې چې دا غل کېدل دا هغه او بو نه باغې کې پلاستیک ګلاس دی او دا پلاستیک ګلاس په پوډي سره تړلې مګورې دا تړلې نو ته وای تا ولې تاسو تړلې دا تختی دا چې وینا د خلک پټای به وینه دا مسلمانان دي وای دا مسلمانان دي نو تاسو سره تربیت کوم دې لپاره دلته راوستم تاسو داسې یې نو عمل دناغه واپس لاړو داسې اسلام دې زمانه ده اوس د دې د واپس د تلو سبب څوک جوړ شول دا څنګه عملونه دغه نه مراد دا سکار کوي چې ستا هغه عمل د بل چا د پاره رکاوټ جوړيږي نو الله فرمایي چې بما صددتم عن سبيل الله چې ته ورته رکاوټ جوړ شوی د الله د لارې لپاره نو سزا کې به شریک وي الله به شدید ترين سزا ته درکړي او زموږ مسلمانانو اجتماعي معاملات هم درکړي دا ډېر مثالونه دي زموږ پروګرام یو کس تقریر کو امریکا نه تاسو راغلو ناغه ویلي چې ماته ملګری ویلي چې ما تلاوت کو امریکا کې ومه نو یو کس را تراغه او ما ته ویل جزر کوزو وینا زړه تلاوت پرو کوم موږ سورې یاسین کاروبار لپاره سرخه مخوایو کنه چې کاروبار خشي قران غوړغل اند دې لپاره نعوذ بالله نو هغه وای ما نه نظر دا پوره کوم هغه نه تسر کوونه وخت دې خلک څه وایي ته نو دا زموږ مذهبي کتاب دی وای دې را سره کینې چې خلک ماتم وایا نو ما ورته تلاوت شروع کړو بس لګمه تیز کو ورته وای نه څه وای ما پوي خبر باندې وای څه نه پويګا نو ته څه دا وای هر څه ته لګي دا وای پويګم پینه او پويګم نو وته وای وته کې څه دی وته وای نو ستانه پښتنه کومه ته یو انګريز یا کافر په دې څنګه مطمئن کی چې څه پینه پويګم وای مې دا جګړه لږان سره او کیدا په خپلن کور کې او کوي چې ماته یو انګريز یا کافر مخامخ ته او زور دوايي مجد قرآن ته تلاوت کو دي کې ثواب دی ته څنګه مطمئن کولای شي یقین پر ابو کې مطمئن کی نه چې ته څنګه مطمئن کی چې ته مطمئن کی ته هغه باندې ځان پوي کاغه ته دعوت ورکا ستاغه دعوت بغیر پر ایمان باعث به جوړ شي او دا بهر دغه سری واقعي الله تعالی دې تاسو ته معافي وکړي نو الله وایي الله تعالی فرمایي چې کدا سي شوي نو هغه ګناه چې ستاسو عبادت عملی په واجبانی بل څه کوي نو عذاب ته ملایي سزا به ته ملایي الله دې تاسو دې دغه سزا نه بچ کی ولکم تاسو لپاره عذاب عظیم عذاب لوی دی لوی عذاب وي تاسو لپاره او خبر واضحه ده ولا تشتروا تاسو ما خلی بعهد الله تعالی په وعده باندې ثمنن قليلا دا دنیا چې لګدا انما د دې آیت سره د دې مناسبت ډېر بهترین ده د آیت نمبر 95 ځکه چې ته چې کومه نافرمانیانه کوي خود دې اصل وجه خو دنیا ده بلا خونه ده نو چې دنیا ده نو ال طرف ده الله حکم دي آیتونه دي نو ده الله د احکامات او د آیتونو په مقابله کې دې ته چې تکل ترجیح ورکړي نو دا پیسې غستل نه دي نور څه دي ګټه کوي دا دنیا ور باندې کوي نو ما خلی تاسو پیسې پدې دا دنیا چې لګدا انما بشک خبره ده د بل نه ده عند الله الله سره هو چې ارزدي هغه خیر ډېر بهتر دی لکم تاسو لپاره ان کنتم کثیر یی تاسو تعلمون چې پوهیږئ نو الله باندې اعتماد وکړئ غسر چې څه دي اړ بهترین دي ما هغه عندكم جتاو سره دي ينفذو هغه فناشي وما هغه عند الله چې الله سره دي باق هغه باقی وي یعنی کله د پاره تا کوم عمل کړی او تا د پاره پروتي سفیده بوي او کته دنیا د پاره کړی نو ختم شي
ولنجزين او موږ به خامخا بدل ورکو الذين او کسانو ته صبروا چې صبر وکړو اجرهم اجر د اغوي باحسن ډیر خستا ما دهغه کانو چې هغه يعملون چې عمل وکاو کما عمل چې کړه هغه بهترینه بدله موږ ورکو من عامل چا عملو کو صالحا نیک من ذکرین کسړې وی او انثى او یا خذا وهو او اغا مؤمن وی الا فلنحيينه نمنګ بخام خبر کو زندگی اغتا حیاتا طیبه زندگی خيستا پاکا ولنجزينهم او منګ به بدل ورکو اغوی تا اجرهم بدل دا اغوی باحسن ډیر خيستا ما كانوا يعملون اغا چود اغوی يعملون چې عمل وکاو فاذا بهر کلا قرأت چتل ولي القرآن فاستعذ نو پنا او وړا بالله بالله سره من الشیطان الرجیم شیطان رټلی شوینا دغه شیطان قرآن نه پریږي دا که تلاوت کوي نه پریږي ترجمه کوي نه پریږي نظام راولي نه پریږي هر هغه شی چې قرآن سره متعلق دی نه پریږي نو دی وجنه شیطان نه پنا غواړي او دا حکم دی باقاعده متوسط ابتدا کې د آیت تلاوت کړي هم انه بشکاغا ليس نشتا له اغد پارا سلطان زور على الذين فاغوا خلق باندې امنوا چې مؤمنان دي وعلى ربهم او بخبل ربانی يتوکلون ځان سپاري هغه ته زور نه دی ورکړی شیطان هغه صرف وسوسه چولې شي نو دا هغه وسوسه رو کوټ څه دی اعوذ بالله وای اعوذ بالله وای انما بشک خبر ادا د بلنه دا سلطانه زور د اغه علی الذین فاغوا خلق چلیږي يتولونه چوي دوستی کوي اغه سره والذین وغکسان هم چې اغوی به د الله سره مشرکون شریک جوړي ناغي باندې بیا زور چلیږي دغه جغلار او تخپل جوړه کړي ده چې راځه ماته حکم را کوو زب منما واذا هر کلا بدلنا چې موږ بدل کو آیتن یو آیت مکان آیتن بزید بل آیت کې یو آیت منسوخ کو بل راول والله ولا تعالی عالم خبو هذا بما بغسبانی ينزل جغای نازلی قالوا دیوای انما بشک خبر ادا د بلنا انت تچی مفترین د ځان جوړون کوي بل اکثرهم بل اکثر د دوی نه لا يعلمون نه پوهیږي ما ننسخ من آیه سوره بقره کې د دې تشریح شوی و او دوی به اعتراض کوي چې دا څنګه قران دی او دا کله یو خبره کوي کله بل کوي کله وای بیت المقدس ته منځ کوي کله وای کعبه ته منځ کوي کله وای شرابو صرف دومره سزا ده چې منځ کې مکوي کله وای چې بالکل یې مڅ کوي وغیرہ دا به اعتراض کو او وای بیا به اعتراض کې دا ویلي چې دا ځان نه جوړي نو الله تعالی ورته نه دا الله تعالی حکمت ته او د حکمت بیان شوی قل تو وایا نزله نازل کړي دی دا روح القدس جبرائیل علیہ السلام ته اشاره ده من ربک استا درب طرفنا بالحق بحق سره د جبرائیل علیہ السلام نه ځکه واغستو چې هغه امین دی هغه په دې کې خیانت نه دی کړی هغه زورور دی هغه طاقت سره د قران کریم رسول دی نو تاسو وایئ چې د ځان نه جوړ کړی دی ليثبت د دې لپاره چې مضبوط کی په دې قران ذریعہ سره الذي ایمان یعنی الذين دغوا كسانوا امنوا چې مؤمنان دي وهدى او هدایت ته او بشرا او زیره ده للمسلمین د مسلمانانو لپاره ولقد بتاكيد سره علمهم موږ پیژنو انهم چې بشکدو یقولون وای انما بشک خبر ادا د بلنه دا يعلمه چې د تعلیم ور کوي د پیغمبر ته بشر یو انسان دی وای چې د یو استاد دی هغه استاد سبق کوي هغه استاد به څه وایي چې څوک ته وای هغه څوک عجمه ده هغه نه راځي کوي نو هغه جواب ور کوي لسانو جبا الذي اغا يلحدون چې دوی نسبت کوي د اغا الیه د طرف ته اعجمی آیا اغا عجمی ده ان غیر عربی ده عربی ده وهذا لسان او دا جبا عربی چې عربی ده مبین واضحه یعنی دا قران چې تاسو بهترین ګورئ چې دا دومره بهترینه جبا ده عربی او د استاد د عجمی او هغه نه داس د کوي او به دومره بهترینه جبه بیانولې شي چې تاسو سره د عربینا پویدون کې شاعران یې ادیبان یې او د یو مثال نشي پیش کولای نو عجمی به څنګه پیدا شي کی ان دا خو تاسو ډېر غلط الزام نه پدې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دلګول او د دې الزامونو کړه چې د الله تعالی د دلایل واوري انسان به حیران شي نو الله تعالی زور زبردستی باندې څوک مؤمن کوي نه بلکې دلایل بیانوي د هر خبره دلیل بیانې نو دا غي تعالی تعالی دلیل بل سره خبره وکړه نو هغه دلیل دې لپاره چې تاسو طریقې د شي چې تم دلیل سره خبره کوا څوک منی نو وبو منی کنه منی صاحب خپل خبره ټیکړي انما بشک خبره ده
ان الذين بشکا کسان لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي بیاات الله تعالی تعالی پایتونه باندې لا يهديهم لا ربون خيل وبنخي الله ولا تعالی دویتا ان هدایت ورنه کی الله تعالی دویتا ولهم اودید بارب عذاب علیم دردناک وی انما بشک خبر ادا د بل نه دا یفتری د جوړی الکذبا درو الذين اغسان لا یؤمنون چې غي ایمان نه وروړي بیاات الله د الله تعالی پایتونه باندې و اولئک هم دغه کسان دي هم الکاذبون چې هم دي دروغجن دي من اغچا کفرا چې انکار وکړو بالله ولا تعالی باندې من بعد ورستو ایمان در اورلو د اغنا الا مگر من اغسو اکرها چې اغا مجبور کړل شي وقلبه او زړه داغه مطمئن وی بالایمان په ایمان باندې عمر رضی الله تعالی عنہ شکل اغوینی ولې ابو جهل نو هغه ته بلارم شهید کو مور متړه په تکلیف سره ورته شهید کړل او به دې مجبور کو چې اوس به رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پسې بدله دی وای او دا وای چې کله نعوذ بالله دې دروغ وای او زمونږ د بوتان چې کوم دي د خدایان دي وغیرہ رسول عمر دې انتانو مجبور شي دی وای او ډېر پریشان او خپاو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورغه عرض وکړ یا رسول الله ما سره دغه څه معاملې وشو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته پښتنه او کستا زړه څه کیفیت ته و یا رسول الله زما زړه مطمئن ده په ایمان باندې بس وای ک بیا دې کې بیا مو خیر دی خو چې زړه مطمئن وي دا باغه حالت کې خو دا خبره اولا نه ده یعنی دا خبره دا صرف د جواز خبره ده چې کته دومره زیات مجبور شي نو د دې جواز تا کني دې مقابله کې لوی مثالونه د صحابه کرام هغه دي چې هغه لاسونه یو لاس یو خبره یو آزاد هغه عزود هغه ټوکړي کیږي هغه باوجود او چې الله یو دی یا د بلال هغه مثال د خبیب هغه مثال او دا غنګینو هغه مثالونه دي خو دې مطلب دا نه دی چې کني بیا ته نه برداشت ولونه بیا کفر اختیار مخیر جواز تا ولكن او لیکن من اغتو شرحا جغ خلاص کی بالکفر کفر دپارا صدرن خلا سینا فعليهم نبس باغی باندې غضب غضب وی من الله د الله طرفنا ولهم غضب دپارا عذاب عظیم عذاب ډیر لوی الله دې متاسف بچ کی ذالک دا بانهم ذک چې دوی استحبوا دای مين کړي وا الحیات الدنیا ژوند دنیا ته ان غي سره محبت کړي او ترجیح ور کړي وا عل الاخرت د اخرت په مقابله کې اهمیت ور کړي او اخرت ته دنیا ته د اخرت په مقابله کې وان الله ان اذا تاسو چې څومره عمل باندې سوچ کوي څومره چې سوچ کوي دا هغه وجه بل هیڅ نه خو دنیا ته ترجیح ور کوي او حال دا چې اخرت ته ترجیح ورکړي دنیا په نورانی او چې دنیا ته ترجیح ورکړي اخرت په ورانی ذالک بانهم وان الله بشکل تعالی لا يهدي هدایت نه کوي القوم اغقوم الكافرين جنا کافر دي لا يهدي القوم الكافرين هدایت نه کوي قوم د کافرانو ته اولئک هم دغه کسان الذين اغخل بي طبعا چې مهر وهله الله ولا تعالی على قلوبهم د دې پسونو باندې وسمعهم او د دې بغوګونو باندې وابصارهم او د دې بسترګو باندې واولئک هم دغه خلق دي هم الغافلون چې هم دې به خبر دي هم دې غافل دي لا جرم هیڅ شک شبه نشته انهم چې بشک دوی فی الاخرته په اخرت کې به هم الخاسرون هم دې نقصان مندون کی وي او مغدر شین الله بیا ذکر کړل سمعات بصارت او ذنا الله دې باندې مهر لګولای ځکه چې ناوي او مهر الله تعالی اسې نه لګي الله ول دعوت ور کوي چې نه قبلې نو بیا مهر ولګي نو چې هغه علم ذریعہ نشته نو عمل به څنګه کیږي بیا ثم بیا ان ربک بشکر رب دستا للذین وخلق د پاره هاجروا چې هجرت کړل من بعد ورستما ده غنا فتنو چې هغه په ازمایش کې واچولې شول هغه باندې سختی راوړلې شوې ثم بیا جاهدوا هغه جهاد وکړو وصبروا او صبر وکړو ان ربک بشکر رب دستا من بعدها ورست د دینا لغفور معفو کون کده رحیم مهربان ده مهاجر ته اشاره ده حبشي یا حق عمل چې د دې مصداق کې دلی شي هر څوک چې جهاد ته هجرت کړي وي جهاد کړي وي یوم بهغ ورتاتی چراب شي کل نفس هر یو کس تجادلو چې جګړه وکړي عن نفسها د خپل ځان باره کې یا د خپل ځان طرفنا وتوفى او پورا بور کړي شي کل نفس هر یو کس ته ما هغه ان هغه بدلا عملت چې عمل کړي وي وهم او لا یظلمون او په دې باندې وسلم نه کیږي کمه بنه کیږي د دوی سره وضربا او بیان کړی دی الله ولا تعالی مثلا یو مثال قريه د یو کلی کانت یو هغه کله امنه په امن سره مطمئنه مطمئن او اطمینان او آرام
یاتیها راتلب هغه کلیتا رزقها روزی د هغه خوراک د هغه یا ضرورت د هغه رغدن فراخا من کل مکان د هر طرفنا فکفرت نو نشکری وکړه کفر وکړلو بانعم الله د الله د نعمتونو فاذاقها الله بأسك ولا اغوي تعالی لباس الجوع جامد الوجي والخوف او د یری بما په سبب د هغه کانو چې هغه یصنعون چې کول وي عبد الله ابن عباس د دې آیت معنا د مکی ګرځولې ده د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دور کې چې مکی کې موجود او ډېر شدید ترين قحط راغلی او الله فرمایي سورۃ قریش څخه تاسو واور ان شاء الله هغه نه تاسو ته اندازه ولګي الاف قریش الافهم رحله الشتاء والصيف الله دې ته بندوبست کړو د سفرو په ګرمي کې او په ژمي کې او د امن او بیا الله فرمایي چې فليعبد رب هذا البيت تاسو عبادت وکړي د دې کور ولا چې د دې کور په بنیاد باندې الله تاسو ته عزت او احترام او تاسو سفر په امن کې تاسو مالونه په امن کې دی وغیرہ او دینه شکر وکړه نو الله تعالی ور باندې عذاب راوستو د قحط هغه ته اشاره ده او دینه مراد نه ده چې کنه بزدایو تاریخ او ماضی او 13 شولا او بیا باندې کیږي نه هر هغه څوک چې هغه د الله نعمتونو نشکری کوي الله تعالی به ونه اخلي الله به ونه اخلي الله تعالی دې موږ تاسو باندې خپل نعمتونه راولي او الله دې موږ ته شکریا توفیق راکړي ولقد فتاكي سراجاهم راغدوی ته رسول یو پیغمبر منهم د امدوینا فكذبوه بدوی دروغجن او غنلو اغا فاخذهم الله عذاب فاخذهم بأني والاغوي العذاب وعذاب فاخذهم العذاب بیراگیر کل اني والاغوي عذاب وهم ظالمون او دی ظالمانو فقلوا بستاسو خوراکو کئی مما داغ شینونا رزقکم الله چې تاسو ته درکړي دی الله تعالی حلالا خوش حلالي طيبا او پاکي واشکروه او شکر ادا کوي نعمت الله تعالی د نعمتونو ان کنتم کچری تاسو ایاه خاص هغه تعبدون عبادت کوونکی کله د عبادت کوي نو الله شکریا ادا کوي الحمدلله انما بشک خبر ادا دبل نه دا حرام کړی دی علیکم بتا سبحان المیتۃ مردارا والدم او وینا مراد هغه دم مسفوحه چې علی الاول وخت کې تیزی سره راوځي ولحم الخنزير او غوخه د خنزير د غوخه یا د هغه هغه شی چې غیر سره متعلق دی وما او هغه شی او هله چې आवाज وچت شي لغیر الله سوا د الله تعالی نه به باغ باندې یعنی الله نه علاوه چې ببل شان هم چې په واغستل شي حرام شي فمن اضطر د دې بیان شوی د مخکي بس هغه څوک چې په استراحت کې شي غیر باغ او هغه باغی نوي نافرمانی کوون کې نوي ولا عاد او نه زیاته کوون کې وي حد نه تیریدون کې وي فإن الله بس بشک الله تعالی غفور معفي کوون کې رحیم مهربان دی ولا تقولوا او تسمعوا لما اغشتا تصفو چې بیانې السنتکم شب استاسو الکذب درو هاذا حلال و هاذا حرام چې کنه دا حلال دی او دا حرام دی خپل ځان حلال او حرام جوړوي کم شي چې تاسو ته الله بیان کړی چې دا حلال دی نه حلال وګڼي او چې هغه حرام نه ویلي دي نو هغه حرام کوي او دا خبره مې وخت هم کړی و بار بیا مو اوري چې څنګه چې د حرام خورلو ګناه ده هم دا غرنګي د حلال په ځان باندې بندولو ګناه ده دغه چې دا اختیار الله سره دی چې الله درکړي دې په دې کې حلال او حرام ځان جوړو ما لتفتروا دې لپاره چې تاسو او تړي علی الله بل تعالی باندې الکذب درو ان الذين بشکا کسان یفترون چې تړي علی الله بل تعالی باندې الکذب درو لا یفلحون دې بن کامیابیږي متاع دا فائدہ دا قلیل لگا سامان دې لګ ولهم دې لپاره عذاب علیم دردناک وعلى الذين وبوا خلق باندې حاد چې يهوديان شوي دي حرم نمغه حرام کړیو ما قصصنا چې موږ بیان کړی دی علیک پتا باندې من قبل دې نمخ کی قبل چرتا سوره انعام آیت نمبر 146 کې الله بیان کړو 146 کې 146 د سوره انعام یو سلو شپږ سلو ختم کې وما ظلمناهم او ظلم نه کړي موږ باغوي ولکن اولیکن کانوا اغوي انفسهم بقول ځانونو باندې یظلمون چې ظلم وکاو ثم بيعين ربك بشكر استال الذين وخلقوا دپارا عملوا چاغي عملون وقل السوء بد خراب ناکارا عمل السوء عملون وقل بد بجهاله بنا بوهي سرا ثم تابوا خبيت بويستا من بعد ذلك ورست ذي بدينا
واصلحوا او اصلاح وکړه ان ربک بشک رب دستا من بعد اورست اغینا لغفور معفی کون کې رحیم مهربان ده ان بشک ابراهیم هو ابراهیم علیہ السلام ان بشک ابراهیم علیہ السلام کان هو امه یودلا یو پښوا امام د امام نه اشاره ده او اسی خو کجره موږ معنا د امت کو هم نه دغه په ځان کې د یو لوی تاریخ ته یو لوی تاریخ د ابراهیم علیہ السلام او لفظی معنا پښواهم هغه پښواو قانتن تابعدارو لله تعالی حنیفا یو طرف کیدون کې ولم یکو او نو هغه من المشرکین د مشرکانو نه د مکی ول خلکو ته ورک اشاره ورکړي کنه چې دا کور تاسو ته جوړ کړي دا کله تاسو آباد دي دا مېوي تاسو ته ملاويږي نعمتونه ملاويږي او تاسو په خپل دعوام کوي چې موږ د ابراهیم علی السلام اولاد یو نو ابراهیم علی السلام مداسي نو شاکرن هغه شکر کوونکو لانعمه د الله تعالی د نعمتونو اجتباه هغه الله تعالی هغه فخکړو غره کړو وهداه او هغه ته هدایت کړو الی صراط مستقیم په طرف دا غسم لاري وآتیناه اور کلمغه هغه ته په دنیا په دنیا کې حسنه نکی خګړه وانه بشک هغه په الاخرته په اخرت کې لمن الصالحین د نیکانو نبوي ثم بیا او حين موږ وحي وکړه الیک تا طرف ته ان تبع چې پیرویو کا ملت ابراهیم دین د ابراهیم علی السلام حنیفا یو طرف کې دین کو یو مخیزه وما كان او نو اغا من المشرکین د مشرکانو نه د سپیکر خپل لګتاو کې نو بره چې موږ ورو کدلته نه بیا بره आवाज روشي ډیر او الته زرانه ډیری وینو دا غي لغوړه د شیخ طرف ته جی او درنده خدا موږ د بیان سپیکر او ماشين واغم خراب شو ابره چې موږ دلته نسلوکونو هغه بیا आवाज روشي او ته زنانه دي انما بشک خبر ادا د بلنه دا جعلا مقرر کړي شوی او السبت هغه خالی ورځي هغه احترام باغی کې دا هغه نه کول یوم القیامت ورځ قیامت فيما باغ سکی کان جو هغه فی چې باغی کې یختلفون اختلاف کو او دا واقعیت سټوله بیان شوی دا ادعو دعوت ورکا بلن ورکا الى سبیل ربک په طرف دلار رستا بالحکمت په حکمت سره والموعظه الحسنه او په نصیحت الحسنه په خې طریقې سره وجادلهم او دې سره جګړه وکا ان بحث وکا بالتي باغ طریقه هي چې هغه احسن ډېر خستوي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله چا بهترین خبره ده په مقابله دغه کې چې هغه بلنه کوي الله تعالی ته دعوت ورکا په حکمت سره او هغه حکمت انسان ته اندازه لګيږي د حالاتو مطابق نن به حالات یو شان دي وي سبب شاید بل شان دي وي بل سبب شاید بل شان دي وي خدا سي طریقې سره نه چستا دعوت هغه د پاره د شرک او د گمراهي او د هټ درمي ذریعہ جوړ شي او داسم کمزور نه چستا هغه بیان هغه د پاره داسي شي لکه عام یو مثال د تقریر مثال واخلو زه اوس تقریر کوم تقریر د جهاد باره کې کوم او داسې وایم اے مسلمانانو تاسو جهاد کوي وغیرہ هغه د څه طریقه ده داسې یو طریقه یو نمونه مثال تاسو ته خیمه او یا طریقه یا خبره کوم د چا د مظلومیت او دغه مظلومیت بیان کوم داسې اندازې کې ته وایې لکه دا ښکار شوی خې طریقې سره شوی همدارنګه د هغه حالاتو ته ګوره هغه پریشان دي په منډه کې د په بیړه کې د تور ته نه تل صبر وکول زما خبره واوره هغه ورته زما او ما کار ده نه تاسو سره کار کې ملګرتیا وکا چې هغه زیر احسان شي بیا ورته خبره وکا یا هغه په غم کې ده او ته ورته وایي چې ناراضه ته ما سره کار وکا هغه سره غم راضي وکا بیا ورته خبره وکا چې هغه تاسو زیر احسان یو خبر اومني همدارنګه د حالاتو مطابق او دا حکمت الله تعالی فرمایي چې ورکړل شو فقط وغته لوی خیر ورکړل شو خدا په هر حال شکل ته دا کار کوي الله به ملګرتیا کوي الله تعالی به تعاون کوي او الله تعالی دغه خدانه هم کوي الله تعالی دې موږ تاسو هم راکړي دا حکمت په خې طریقې سره نصیحت کوا او جګړه کوا دوی سره یعنی بحث مباحثه بلتی باغ طریقه هيا چې هغه احسن لري خستوي هغه خطرې کوي ان ربک بشکر رب دستا سوره طه آیت نمبر 44 سوره طه آیت نمبر 44 الله تعالی فرمایي چې فقول له قولا لینا خبر نرم او کا
موسی علیہ السلام او هارون علیه دوړو ته ویل رسول الله تعالی خبره نرم او کولی لعله يتذكر او يخشى دې لپاره چې دې نصيحت قبول کړي او یا او یریږي نرم خبره کوه دوشتا تیزه دا غسمه کوه خبره او بل دې کې سوره نساء 63 کې تیر شوی دي 63 کې درش کتم کې چې وقل لهم او ادویتا ویناو کدویتا فی انفسهم د دې ځانونو ان دې باره کې دې بزرونو کې قولا بلیغا خبر اثر کوونکی دلیل به سره خبره کوا موثره خبره کوا خامخ چیغه وهل خامخ اورو خبره کول به دلیل خبره کول نغه لپاره چې تا معلومات مضبوط وي مستا خبره به مضبوطه وي بیا ان ربک بشکر رب دستا هو اغه عالم خبو هذا بمن باغ چا باندې ضل چې گمراه شو عن سبیله داغ دلارنا وهو اغه عالم خبوهی بالمهتدین بلار مندون کو ان هغه ساته چې لار او خدای شي وان عاقبتم او کثیر تاسو بدل اخلی فعاقبوا نبدل واخلی دا ترمذی شریف کې د دې آیت باندې یو حدیث نقل شوی دی چې په احد کې 40 په انصار شهیدان شو او شپږ پکې مهاجرین شهیدان شو او په دې کې د حمزه رضی الله تعالی عنہ باقاعده جسم چیر پار کړل شو او د ظلم سره دغه پوزه وغیرہ کټ کړل شو نو د مهاجرو او د انصار به ویل چې مونږ به دینه خامخه بدل باخلو نو الله تعالی وایي چې تاسو بدل اخلي نو هغه عمر به اخلي چې څومره پتا تاسو باندې زیاتې شي یو کې به زیاتې نه کوي خو او ذا خو اوري الله فرمایي بمثل بشان هغه ما هغه عوقبتم چې تاسو سره شوی دا معامله به داغه ولا ان صبرتم خو که صبر وکي د بدل مقابله کې له هو خیر او غړ بهتر د صابرین د صبر کوونکو لپاره چنانچه هغه صبر وکړي ای معافي وکړه معافي وکړه او دې مکی خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه ملګرو سره څومره یعنی څه ظلم نه وکړي داغي وحل د خپل د اماره غ شهادت د مور او پلار دغه وړاندې تاسو وګورئ ادمره شدید ترين اذیت سره او تکلیف سره هغه باوجود هغه معاف کړ هم دا غرنګ یو صحابي نور تکلیفونه دا ټول نو الله تعالی فرمایي چې که صبر وکړي نو صبر ډېر بهتر دی واصبر او صبر کوا او ما صبر وکا او نه صبر دستا الا مگر بالله تعالی تعالی باندې دی او الله تعالی په سوره حامیم سجده کې فرمایي چې وما يلقاها الا نملاویږي دا صفاتونه د صبر مگر هغه چاته چې هغه خوند برخي شي نو الله سره تعلق ساتي نو الله باخر صفات به درکې الا مگر بالله بالله باندې دې نه پملګتی د الله ولا تحزن او تمغم جن کیږي علیهم بدوی باندې ولا تکو او ته پکار دې چې نشي فی ضیق په خپل ځړ کې ان تنگزړې ولا تکو فی ضیق او پکار دې چې نشي ته په ځړ کې تنگون دی پیدا نشي فی ضیق تنگ تویل کی مما اغنا يمكرون چې دوی تدبیر کوي په مقابله رستا کې ان الله بشکل تعالی مع الذين ملګری او خلقو د اتقوا چې هغه پرهیزګار دي والذین اودوا خلق ملګری دي وهم چې هغه محسنون احسان کوونکي دي نیکی کوونکي دي الله الرحمن الرحیم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين